علم دومره اهم شی دی په اسلام کې د وحي سلسله شروع شوې ده. اول لفظ د لمانځه نه دی ذکر، د روزي او د زکات او د حج تذکره نشته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم. دا څومره پرمخ دین دی، پرمخ تللی دین دی چې 1400 کاله مخکې دی موږ ته اول خبره ده اقرأ ووایه. یعنی تعلیم د دنیا در ټولو بهترینه مشغله ده او در ټولو بهترین فن دی او در ټولو بهترینه لار ده چې په هغه باندې سړی و الله ته رسیږي. اوس د تعلیم سبب موږ صرف دا مقصد نه اخو چې بای بس انګریزي زده کول، جدید تعلیم حاصلول، بلکې چې هر ځای د تعلیم ذکر راغلی دی در ټولو مخکې د هغه څه قرآني علوم مرادي، در ټولو مخکې د هغه څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مرادي، در ټولو مخکې د هغه څه فقهي فقاهت مرادي. په کار دا دی چې اول موږ علم حاصل کو، د قرآن کریم علم حاصل کو، په قرآن کریم باندې ځان پوه کو.